الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات دا یو آیات مبارک د سورې تحریم لومبي یو آیات تلاوت کړی شو. د دې مفهوم دا دی وی اے نبی اے محمد صلی الله علیه وسلم لم تحرم ما حل الله لك ولې هغه شی ځان باندې حرامې چې تا ته الله حلال کړی دی. تبتغي مرضات ازواجک ته د بیبیانو رضا لټې او غواړي والله غفور رحیم الله بخښونکی مهربان دی. نور دې آیاتونه مخکې او بیا نور درسونه کېږي چې به دې وضاحت کېږي. خدا د دې آیات او پس منظر دا دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي د احساساتو په وجه چې هغې سره ناستو یو قسم شات د خوړلي وو، هغې مغافیر هغې ته هغه لږ بوی کوي، هغه بوی هغه بیبي ته خوښ نه و. نو هغې ورته چې دا تا خو دا خوړلي لکه هغې نه اظهار داسې وشي چې دا یې خوښ نه دي. نو د هغې د خیال ساتلو لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه به بیا دا اړه خورم نو به قسم یم. دا خبره ګرفت راغلی او د دې حقیقت څه دی دا څنګه دا مخکې وایو. بیا دې صورت کې الله تعالی د خاندان حوالې سره خبره کوي. خو اول دا چې موږ خپله خبره د مخکې خبرې سره وتړو چې دا سبق د څنګه روان دی. د انسان کم از کم نجات څلور خبرې دي: ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق، تواصل بالصبر. دا څلور خبرې موږ ختمو انشاءالله. دا موږ شروع کړي دي، ایمان وشو، اوس عمل صالح روان دی. عمل صالح کې یو جز دا موږ چې څه خبرې وکړې اوسه پورې د تېر درسه پورې نو هغه انفرادي خبرې وي، یعنې یو انفرادي معاشره کې خبره وه. اوس به اجتماعیت ته شروع کېږي. نو ګوره اجتماعي یونټ بنیادي اکایي د معاشرې څه ده؟ هغه کور دی، یو ښځه خاوند، دا خاندان دی. دا صالح وي، ښځه هم نه کوي سړی هم نه کوي، هغه کور اعتمادي هغه مضبوط وي نو ټوله معاشره مضبوطه دی. دا مثال لري که خښته ته مضبوطې خښتې راغونډې کړي او خښتو نه دیوال جوړ کړي نو هغه چې څونه مضبوطې وي نو بنیاد هم مرصوص هغسې معاشره به جوړېږي. نو دې صورت کې الله تعالی دا اوس زمونږ چې کومه دغه جوړو نو په دې کې د دې خاندان حوالې سره خبره ده. چېرې د دې څه اصولي معاشره خاندان دا څنګه وي؟ ګوره چې څونه د خاوند او د ښځې تعلق هغې کې څه شی پکار دی؟ اعتماد، نمبر 1 همدردي، نمبر 3 محبت، دا پکار دی. دا به د دواړو په یو بل مرکوز وي، یعنی د خاوند ټوله توجه به په ښځې او د ښځې ټوله توجه به په خاوند وي. دا کور چې دی نو بیا خوشحاله وي، دی چې کوم دی نو یو بل سره همدردي وي، دغه وي. دا په څه مضبوطېږي یا دا روانېږي په څه؟ چېرې دا همدردي، دا اعتماد دا چې ختم شي نو دا څنګه ختم شي؟ دا چې ختمېږي نو دوه څیزې ختموي. یو دا چې نکاح مشکل شي. نکاح مشکل شي، چې نکاح مشکل شوه نو هغې په ریزلټ کې ضد کې به څه راځي؟ فحاشي وریاني به زیاته شي، زنا به عام شي. نو چې کله زنا عام شوه، فحاشي وریاني عام شوه او نکاح سخته شوه، رواجونه شو، هغه ته سړی نشي برداشت کولی، نو دا معاشره کې څه چلو شي؟ دا مخلوط محفلي وي او قسمه قسم یعنې سهولتونه یې زنا آسان کار دی. بس لکه په دې اوس وخت کې چې کوم اډر شوي دی د ورلډ لیول باندې نو زنا په رضا جرم نه دی. دا ښکاره اډر پروت دی، تاسو انټرنیټ باندې کتلی شئ. او چې د زور څه خبره وشي نو هغه
نو دا خبرې به دې کې اوس راشي انشاءالله دا کوو چې دا زموږ د ژوند سره تړلي. کله چې زنا عام شي، فحاشي عام شي، نو کورنۍ زندگی خراب شي. او کورنۍ زندگی چې ته مضبوطې د ښځې او د خاوند نو آی کې به شریک پرده وي، په عام ماحول کې سرکاري یعنی اډر به چې بھائی نکاح به وي او د هغې فحاشي اوریانې اډې به ختمې کېږي. نو داسې بیا کورونه ډېر مرکوز چې د خاوند ټوله توجه خپل کور باندې، د ښځې ټوله توجه اخوا وي. اوس چې دا ماحول داسې وي، دا څنګه چې روان دی او مخلوق نه پلي، نو ګوره د انسان مزاج داسې دی که نه، دا یو جنسي شعر دی. دا انسان دا ډېر زیات په دې څیز باندې الله تعالی دته یو دغه ورکړي دي. نو دی چې کله بار ماحول کې نور خلکو سره ملو شي، نو د هلته هم خلي چا سره او خپله ښځې سره نفرت پیدا شي. ښځې بل ځای وخلي چې هغه هم ملاویږي، نو هم داسې شي. او چې کله ماښام یا کور ته راشي، نو بیا سمه جهنم او کور جوړي. د هغې غلط اثر په بچو باندې بیا کېږي چې هغه پیار محبت نه وي، هغه نفرت او کرکه وي. او بله ولې چې هغه خاوند توجه بل ځای کې بله ښځه ده او د ښځې توجه په بل چا باندې ده. نو کله چې دا څونه عام شي، نو حیا لاړه شي. او چې کله حیا لاړه شي، بیا سړي نه غیرت لاړ شي. او چې کوم قوم نه غیرت لاړو، غیرت دا قوم غلام شي. بیا دی چې مخکې شي دی هغه سوچ نشي کولی. دې حوالې سره چې نن سبا په دې دنیا باندې کوم سیکولر ډیموکراسي تهذیب غالب دی، خدا بیزار د آخرت نه بالکل انکار، د الله د وجود نه انکار، د هغې په بنیاد باندې دا جمهوریت ولاړ دی. دا غواړي چې زموږ دا جبر، دا ظلم، دا برقرار پاتې شي. داسې تاسو وینئ حالات، حکومت د چا هم نشته اکثریت. اول خو وینه اکثریت وکړي، نو به د عوام دا غواړي چې داسې دي. د عوام غواړي څونه خلک غواړي سم نشته. دا په هر ځای کې امریکا کې وګوره، بل ځای وګوره، دا صرف دوکه ده. نو دوستانو د دې ظلم برقرار ساتلو دپاره چې د دې ظلمي کول نه حیا لاړه شي او دا زلمی نسل زموږ ته وایي ولې انقلاب دا خلک راولي، ظلم ته دی راپاسي، د دوی ذهني یعنې صفا تختی دی چې څه کرښه د پرې راغله بس اکه پې بیا وي، بیا ځي مخې ته جذبه پکې وي. دې دپاره 3 غونډې بین الاقوامي سطح باندې شوي دي. یو غونډه قاهره کې وشوه په 94 کې، هغه وخت زموږ بېنظیره وزیر اعظم وه، اتلې وه او نور کسان هم تلي. بیا چې کوم دی بله غونډه وشوله په 95 کې په بیجینګ کې وشوله. بیا بیجینګ پلس 5 کانفرنس، که دا تاسو اوس انټرنیټ سه وګورئ نو راواړوئ وګورئ هغې کې اجنډه ځای کې څه دي. هغه کې یعنی بیجینګ پلس 5 کانفرنس چې کوم دا په یعنی 95 او 5 سره جمع شو 2000 شو. دا په 6 جون نه شروع شو دا کانفرنس، باقاعده نیویارک د دغه نه یو د قانون لاندې او پوره یو مسوده قانون تیار شو د ټولې دنیا لپاره. 6 جون نه والا 9 جون پورې دا 3 ورځې وې. هغه کې مونږ دلته خلک دل مونږ احتجاج وکړو حکومت ته چې کم از کم دې له مور دی تنظیم اسلامي دې دپاره ټرای وکړه. خو بیا هم هغه ویې ټیک ټیک، خو بیا هم 130 کې 130 کسان تلي او وخت تللی او بلکل ساین وشو چې بس ومنله داسې. هغې کې ډېرې خبرې وې، خو هغې کې دا وایي دی وومن آف 2000. هغې کې څه چې ښځه جنسي ورکر کېدی شي، ښځه خاوند ته طلاق ورکولی شي. دا ټولې خبرې چې نن سبا هلته په معاشره کې دغه دي. نو دا د دې دپاره چې دا بېحیي عام شي او زمونږ او ستاسې دا جاله چې کومه د حیا او د غیرت ده. ګوره چې یو سړي ته وایې د ابۍ بچی که نه، نو ستا خو زوی نه وي، خو هغه ته زړه کې ولاړ وي لکه ما ته د ابۍ بچی ووایې، یعنې ما ته یې ورور ووایې. دا رشته چې چېرته مضبوطه وه، دغه قوم کې غیرت او حیا ورسوي، ځان وژني. دا قبایلي زندګي ولې داسې چې دی کې دا یو بل سره تړلي وي، یعنې په دې باندې فخر کوي او ماشومان غږ کې هم خلک شماري دا زموږ سړی دی، هغه سره هم یو محبت وي. نو دا ځکه چې دا د دې نکاح په وجه شوي دي. نو شیطاني قوتونه ابلیسي اجنډه دا ده چې یاره دا جال ورانول غواړي. نو خپل ملک یې تباه کړو، یعنې بې پلاره بې خاونده بچي ښځو له ورکړل او ښځې تباه او برباد کړله.
اوس دا سیلاب دی خو را روان دی، داسې ډېر ملکونه وویل بس را روان دي، دا کې یو عام دا خبرې روانې دي، بس دی چې هغې دپاره قانون سازي کوي. صرف دا لږه پښتون پټی دا افغانستان دی، دا لږ دا کلچر ته پاتې دی، باقي چې کوم دی هغې خپل رنګ کې لګیا دی رنګ کوي. اوس د دې نه بچاو څه دی؟ بچاو دا دی چې موږ رجوع القرآن کړو، قرآن ته راوګرځو او قرآن چې موږ ته کوم هدایت راکړي دي او کوم اصول راکړي چې په هغې باندې موږ عمل شروع کړو. نو دې حوالې سره چې یو کور څنګه به د دې طوفان نه بچ کېږي او یو معاشره به څنګه بچ کېږي، نو دوه صورت دی چې په دې کې ډېر په اعلی سطح باندې ټول قرآن د دې سیز نه ډک دی، خو سوره طلاق دا څه دوه رکوع دي وړې وړې، او سوره تحریم هم دغسې 18-20 آیاتونه دي. یو کې دا وایي که چېرې حالات خراب شي د ښځې او د خاوند، نو بیا داسې جبر سره په زور باندې کور ساتل دا ډېر ګران کار دی. نو بس بیا پرېږده، بس د هغې دپاره ټیک ده، خوښ شی نه دی، خو یو لار شته چې د هغې لار شته. او دغسې دې تحریم کې دا سورې تحریم کې دا ده که چېرې دا محبت دونه زیات شي چې د حد نه زیات شي او بیا د الله حدود چې نه پامال کېږي، ځکه چې طلاق ته ښځې نه ورکوي، هغه حالات خراب وي. سوره طلاق کې بیا دا خبره ده چېرې بیا ته هغه د الله حدود نشي ساتلی، نو بس پرېږده جدا شي، الله به نور څه بندوبست وکړي. او دلته محبت دی، نو چې دا محبت هم دونه زیات نه شي چې هسې نه د الله حدود چې کوم دی نو هغه پامال کوي. دې حوالې سره به نن موږ په دې یو آیات باندې خبره وکړو او دې یو آیات کې یو ټکی دی د هغې به وضاحت کوو. بیا به نور انشاءالله مخکې دې اصوله روان دي. د دې صورت 3 حصې دي، د 1 آیات نه والا تر 6 آیات پورې یو ښځې خاوند ته هدایت دی، او د 6 نه والا تر 10-12 پورې د هغې کې چې کوم دی نو د یو سربراه د کور ته هدایت دی چې دی خپل کور سربراه به څه کوي، د څه ذمهدارانې دي. او آخري حصه کې د ښځې ځان له تخصص یو شخصیت دی د هغې او هغې مقام دی چې هغه ټیک ده انتظامي امورو کې به هغه د خاوند تابع وي، خو د دین لحاظ سره هغې ته میدان کولاو دی. نبي او رسول ته سړی رسېدلی شي، هغه آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی بل پیغمبر شته نو راتلی هم نه شي، خو تر صدیق او شهادت او دغه د ولی الله جوړېدی شي او هغه به ځان له په دې باندې مسؤول وي د الله په دربار کې. که دا د فرعون ښځه ده نو دا نه چې فرعون سرکشه دی او ښځه به چې کوم دی دوزخ هغه به هم ورسره نه، فرعون ښځه باقاعده مثال دی، پکې دا مثالونه ورکوي، څلورو ښځو مثالونه ورکړي دي. نو د هغې کې یو لوی هدایت دی زموږ دپاره. نو دا صورت چې موږ د غور فکر سره به وایو یو خبره، ولې دا زموږ د ژوند سره تړلي دي او بیا هر کور کې دا مسلې راځي نو چې دا موږ ته اسانه شي. اوس وایي یا ایها النبي، اے نبی، لم تحرم ما احل الله لك، ته ولې حرامې هغه شی چې تا ته الله حلال کړی دی. ګوره دې کې یو نکته ده، هغه دا چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شی ځان باندې داسې و چې دا شی داسې حرام دی چې ګنې دا یعنې ناجایز دی، د بیبي د وجې نه یې په ځان بند کړو، بس